بسم الله الرحمن الرحیم. د الله کا سودم رستم ټولو غیورو مسلمانانو ته یو خوشخبری ورکو، او هغه خوشخبری دا ده چې هر کال الحمدلله په دینی مدارسو کې داخلي کیږي. نو د هغې مدارسو په کړۍ او په سلسله کې یو زمونږ دا مدرسه هم ده، دارالعلوم نعیمیه، غلام سرور کوټې، نسیم بانډه، رستم. دا د وفاق المدارس العربیه پاکستان سره رجسټر ده. الحمدلله زمونږ په دې مدرسه کې به په شعبه حفظ کې رهایشي داخلي کیږي او په شعبه حفظ کې غیر رهایشي داخلي هم هغه جاری دي. انشاءالله د داخلو افتتاح او آغاز دا به د 12 اپریل نه تر 18 اپریل پورې وي، او باقاعده د سبقونو افتتاح به په 20 اپریل 2025 باندې وي. زمونږ د دې ادارې دا د تعلیم او د تربیت یو بهترینه اداره ده. الحمدلله د دې بنیاد چې کېښودل شوی دی 4 کاله وشو. په دې کې تقریبا تر اوسه پورې 2500 ماشومانو الحمدلله د قرآن زده کړه هغه ترلاسه کړې ده، او دې کې مونږ د علاقې له د قرآن حافظانو هم ورکړي دي، ناظره خوانانو هم ورکړي دي، تربیت یافته بچي مو الحمدلله قوم ته حواله کړي دي. د دې خصوصیات دا دي چې دې کې ماهرین اساتذه کرام دي الحمدلله، محنت کش او خواري کش دي الحمدلله. دغه رنګې د لږ نه لږ موده کې ستاسو بچي به سره د سکول د تعلیم سره مونږ انشاءالله د قرآن حافظان جوړو، او کم طلبا چې کمزوري وي نو هغې طلباو ته به خصوصي توجه ورکولی کیږي. دغه رنګې اخلاقي تربیت باندې به خصوصي توجه ورکولی کیږي. تعلیمي شاندار ماحول دی بهترین الحمدلله. او بل غټ خصوصیت دا دی چې 100% مکمل طور حاضرۍ باندې به مکمل توجه ورکولی کیږي، او د ماشومانو به هر قسمه دینی او عصري سرګرمو کې د هغې چې کوم دی حوصله افزایي کیږي. د ادارې د طرف نه به د والدینو سره باقاعده د اداره په تسلسل کې د ادارې انتظامیه او رابطه ساتي، او ورسره په دې کې به مونږ د عصري تعلیم بنیاد هغه هم چې کوم دی نو شروع کوو انشاءالله. طلبا ماشومان ستاسو بچي به زمونږ سره دیني او دنیوي دواړه زده کړئ انشاءالله دلته کې هغه حاصلوي. د طلباو یعنی ستاسو د بچو د اصلاح دپاره وقتاً په وقتاً به بزرگان، مشران، اکابرین، علما راځي او اصلاحي او تربیت یافته هغه نشستونه به ستاسو بچو سره اخلي. او دغه رنګې د طلباو چې کم پټ صلاحیتونه دي، کم قابلیت دی، نو هغه به د بزم چې په هغې کې تقریر، نعت، حمد، نظم هغه ویلي کیږي، نو دغه شکل کې به د هغې حوصله افزایي کیږي. او د هر طالب علم د مدرسې د طرف نه به ماهانه او سالانه د سبقونو او د حاضرۍ ریکارډ طالب علم ته به هم ورکولی کیږي، او د هغه سرپرستانو ته به هم هغه ورکولی کیږي باقاعده د یو کاپۍ په شکل کې. او دغه رنګې هغه طلبا چې کم زمونږ سره داسې طلبا وي چې هغه یتیمانان وي، لکه تیر کال کې هم زمونږ سره او آینده کال به هم انشاءالله یتیمانانو طلباو ته مونږ داخله ورکو. او د هغې یتیمانانو طلبا چې کم حفظ کول غواړي، شوق سره دیني او دنیوي دواړه تعلیمونه کول غواړي، دا به په انشاءالله زمونږ دې مدرسه کې دا سهولت به هغې ته میلاویږي. او رهایشي طلباو دپاره به معقول د لنګر انتظام هم وي. د داخلو تاریخ دا مه هیروئ، د اوس روژه شروع د اخیری ورځې دي، د روژې نه بعد فورا چې کوم دی نو 12 تاریخ نه واخلي، یعنې د اختر د 12 ورځې نه تر 18 پورې دې پورې به داخلي کیږي، او باقاعده د اختر په 20 ورځ باندې به باقاعده د سبقونو آغاز او افتتاح کیږي. نو تاسو ټولو نه مې دا درخواست دی، څومره دوستان ملګري چې دا ویډیو ګوري، خپل یو بچی د قرآن حفظ ته کینوئ، مونږ ته یې حواله کې انشاءالله کم نه کم مده کې به ستاسو بچی مونږ تاسو له د قرآن حافظ حواله کوو انشاءالله. وما علینا الا البلاغ.